أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د چمکنی ټي وي روزدار بچي سره زم ستاسو قربان نیمه سوهان تاسو ګل چمکنی ټي وي زموږ د دین پروګرام مشر مېلمه شاهد بلال چمکنی او ماشوم چې کوم سره نوم بدل تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام. نوم دې سره بیٹا حاشر دا ته سبق څنګه کوي زه شپږم کې او قرآن پاک څه مسی پاره شپږم په حفظ. ماشاءالله خزه کنه د قرآن پاک یو آیاتونه تلاوت کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاك الله ډیر زبردست او باندې شهر سے کله ډیر زبردست ماشاءالله او جی ماشاءالله سر دا چمکنی ټي دا سوشل ورک ټیم چمکنی سر سبب الغلی دا زموږ د ډیرو مشون ډیر خستا تلاوت مو کورو جام دنن. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته را چې دا چمکنی ټي وي د درو کانو دا پروګرام شروع کړی دی بلکې دې شروع چې کول نو وډمبه ما ورکړل چې د سره کال مخکې د رمضان د شروع کول د مشمان چې روزدار بچي پروګرام د شروع کول. زه دا خبره بار کوم چې داسې بچي چې زمونږ الله پاک نه کمل کې دمږه پر ډېر لوی سعادت ته زه شکل ته په دې مبارکباد ورکوم چې کوم دی دا خدمت خلک کوي دغه د جذبه ده د الله پاک مخه تراولي د بچو په شکل کې. زه یو خبره بار کوم دلته بیا هم ذکر کوم چې زه هر چا خپل یو روایت د هر مذهب چې د خپل روایت زمونږ د اسلام چې د خپل روایت خپل اقدار دي مونږ وایو چې دا زمونږ کوم اسلام دا کوم روایت او اقدار دي چې دا ژوندۍ پاتې شي او د دې روایت او د دې اسلامي اقدار ژوندۍ پاتې کېدو لپاره چې دی داسې ماشومان بچي چې دی دا د دین طرف ته میله کول دي نو زمونږ د اقدار به ژوندۍ پاتې شي. که فرق دا ماشومان خو دې مګه مونږ نه غافل شول د خپل دین نه نو دا دین چې دی به زمونږ پورې محدود پاتې شو هسې نوې زمانه ده مخکې د دې تګ بیا ډېره مشکله ده. دې کې مونږ د چمکني ټي وي چې کوم کاوش دی چې دې ماشومان له بار حوصله افزایي کوي. تاسو یو اکثر یو واقع مونږ اورو خبره نږدې ماښام ته لږ ټایم دی او شکل دکانداري وخت هم دی. دا یو خلک وایي چې لکه وایي په دې ترکي کې په جوماتونو کې دا رواج دی چې خپل ماشومان باقاعده راولي او چې کوم د مشرانو صفونه نو دویم دریم صف کې ځان خپل ماشومان ودري لکه دې مونږ چې د جومات ماشوم شړو اول ځان ماشومان چې ورته جومات راشو یا کاکا غوسه کېږي مونږ وایي چې د مونږ ټیک ماشوم روانې مو کې یو ټیم او خاندي نه مو پیږي نو په هغه سره د مونږ د خپل ماشومان جومات ته بوزو دغه سي مدرسو ته بوزو دغه سي دین ته کېنو زموږ د اسلامي اقدار او روایت دي د ژوندۍ پاتې شي. ډېر مننه مهرباني. واقعي د چمکنی ټي وي همدا مقصد دی چې دغه شانتي ماشومان او استادایي شي او د دې کې دا جذبه پیدا شي چې د لویږي چې د روزو نیول ته بالکل برابر دي خیر سره که چې تاسو ماشوم هم روزه نیولې نو په دې پلان نیول کړئ نمبر باندې انتقال کوي تاسو د ماشوم او استادایي لپاره په دې خبره تاسو نه اجازه کوم د الله پامن.